په خپله به یو ورځ دا خلک حق ته راځي خو چې د حق محنتي او د رڼا محنتي تیارې په خپله دا تبلیغ والا وایي که نه چې تیارې څوک په ډانګونو نه وباسي جومات کې تیاره ده او تا کوتک راغشتي او درزه غربه نو تیاره دې نه وځي نه د دې خپل طریقې کار دی بټن بله به ځان ورسې او هغه بټن به چې کوم دی نو راښکته کې بلک چې بل شي نو کوټې ورونه مرونه هر څه بند وي تر چې دا تیاره څه شوه د تیارې څه وجود نشته خو بس چې رڼا نه نو تیارې نو د تیارې خپل څه وجود نشته خو نور نشته نو بس تیاره ده بلب نشته نو بس تیاره ده بجلی تلې ده نو تیاره ده او که بجلی وه نو د تیارې څه حیثیت نشته هیڅ حیثیت نشته نو به هر حال چې د حق محنتي بیا چې کوم دی نو هغه او نه دا په یو ورځ سمیږي ګورې ها دا داسې نه دی اسان مې موږ تاسو یې مړه بس خبره مې ورته وکړه د سړي زوی نه دی د ده دا مازغو ته تللی نه د ده مازغه چې کوم دی دماغ زړه دا د ګناهونو یو حول تیارۍ د جهل یو خپله تیارۍ دا د دې نه توي دا ډېر زمانو محنت غواړي دا به دونه زمانه خلکو خپلو استادانو ته پیرانو ته سپلی سمولې دا داسې په مزه مزه ځمکه چې بنجري نو دا په یو ورځ وځي دا بنجر دا مسته شي یا بوټي چې خواري دا په یو ورځ مست شي او ټیک شي یا غوا چې ټپوي دا په یو ورځ سر به شي څونه غوړي چې پکې واچې په یو ورځ عمران حافظ صاحب ته بیخه سربولي چې په یو ورځ څو کاله غواړي د چینجو دارو به م ورکوي او داسې سیوا خوراک به م نه ورکوي که نه نوره خرابه او زه اکثر خراب هم کوم که نه زه په یو ورځ ټیک کوم تحلیق په تحلیق کې زرغونی که نه پښتنو مشران ډېر هوښیارو نو دا به داسې کار نه کوي چې ګنې بس ته به ورته ونښلې او بس په یو ورځ به ورته ټول قرآن وی او بیا به ورته چې ته خو ډېر کافر یې ته خو سره په خبره نه پوهېږې نه دا نسخه ده که نه څنګه روح دی څنګه بدن دی دکې چې بیماري راشي نو دا دې په مخه وځي دا بلا پال پرهیز غواړي بیا هغه ډاکټر پې پوه شو دغه یو پې پوه نه شو نو داسې روحاني بیماری هم دي که نه دا په یو ورځ ده رحمان بابا وایي چې بیا دغه خو دا جهل خو جهل دی عادت چې سړي کې پرېوځي یاتې نه وځي نو علت وځي د سړي نه عادت نه څوک دې نه کا خدای دې نه کاندي په بده چار عادت څوک دا چې یو بیره سړي کې عادت پوخ شي د نسوار پرېښودل دونه اسان کار نه دی نو که دی نو تاسو داسې وار مه خطا کوئ سړي باندې داسې لمبا چوړه محنت کوئ ها نن ورته درس که نه ځو او هلکه ډېر خوند دی وکړه بیا پکې لږ لږ کار وکړه بیا پکې لږ لږ کار وکړه لکه ډاکټران څنګه وي دا تا ته نه وایي چې دا ټوله پلته په یو ځای واچوه وایي سهار هم اچوه ماښام هم اچوه او 3 ورځې پس په ما ته ووایه که دې سره ښه نه شوي نو بیا به دا په ګولو ښه نه شوي بیا به د ستن ووام پوهېږې که نه بیا یې په کوناټي یا په مټ کې سړي د ستن وایي نو دا داسې ډېر اسان کار نه دی نو ګوره نو الله تعالی وایي زما پیغمبره انکا دا چې کوم پاخه شوي دي دا داسې نه ظلم نه کېږي او دویمه دا ده چې ته ورته هدایت هم نه شي کولی دا اختیار هم ستا نه دی ګوره دا خو د خدای خوښه ده که نه اوس تا لړه کې قرآن کې مینه اچولې ده نو زمونږ نه ښه خلک ګرځي نه ګرځي دا د خدای مهرباني دی چې موږ او تاسو قرآن ته خپل کور ته راوستي دا د پیغمبر په اختیار کې هم نه ده بندگانو له خدای دا اختیار نه دی ورکړی بندگانو سره د نتیجې اختیار نشته دا ټینشن ځکه دی چې یاره ما داسې وکړه روپۍ رانلې بس رانلې د خدای خوښه وه که نه ستا په او ما چې کوم دی نو تقریر وکړو خلکو پې عمل ونه کړه بس نه کوم ورته نو ټینشن کې سړی غوسه شي څه له غوسه کېږي ستا دې سره کار نشته دته خدای هدایت وکړه کوې نه کړه مسلم شریف حدیث دی صحیح حدیث دی چې داسې پیغمبران به د قیامت په ورځ چې یو امتي به ورسره نه وي ولې ته د پیغمبر نه لوی سړی
یو امتی به ورسره نه. دا خدای په خی د اختیار کې دا خبره نشته. ان ته چې کوم دی نو خدای پاک وایي ما نذیر او بشیر لېږلی. وایي ویرېږئ دا د عملونه ښه کار نه دی. دا دنیا کې چې چا کړي دي غرق شوي دي، آخرت کې هم تاوان دی مه کوئ. بشیر او دا کار چې چا کړی دی که بلال رضی الله تعالی عنہ کړی دی، ابراهیم علیه السلام کړی دی، موسی علیه السلام کړی دی، الله داسې خوشحاله کړی دی او کامیاب کړی دی. نو خوشحاله شئ او زیری واخلئ. نو زیری ورکوونکي او یروونکي نتیجې کارونه مو پرې غم اوږده کېږه، خلکو ته تقریر کوه پرې غم اوږده کېږه. بیا چې دعا وکړې خدای زما د محنت کې برکت واچوي. خلک کوزي میخې له چېرته ګیا خو راوړي که نه، امیر صاحب خو چېرته میخې له ګیا متصم نه شي. نو ته به څه وایې چې دا نو خدای پاکه ما دا محنت وکړو، خواري مې وکړه، دا ملګري چې کوم دی نو دوی محنت او خواري وکړو، خدای موږ ته اوس هدایت نصیب کړي یا دا قبول کړي. ځکه چې کوم عمل قبول شي رڼا پیدا کوي، چې قبول نه شي رڼا نه پیدا کوي، نوره تیاره پیدا کوي. چې کوم عمل د دین عمل او هغه تا ما ته وګوټ کړه د هغې آزار به دې لابیل وایي. نو خدای دې موږ نو بیا سړی مونځ پسې پکار دی چې استغفار وایي چې خدایه دا ستا دا دومره ډېر لوی عبادت چې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم له په عرش معلا کې ورکړی و، تحفه دې ورکړې وه، ډالۍ دې ورکړې وه، دا هم ما سمونه که نور خو لا لوی دین دی. نو پکار دی چې استغفار ډېر ډېر وایي. ها نو تیاره به بیا نه پیدا کړي.